अल्लाह तबारक व तआला फरमाए वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान अल्लाह ताला kita मुदब्बिरीन ताला 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 वजन्नतान मुदब्बिरीन ताला yatubaraka surat Ar-Rahman tafsir awalnya ayat mubarakah kemudian Allah taala jannat semasa keadaan adzikr baik hakiki jannat ta'awuni jannat nihuna jannat biwi jannat kuri au irman बल्कि जन्नत तमाम इनामात मांगी जिक्र में लेकिन तदीकुल लबारा अल्लाह ताला वलने शकुर आशरदाने जीवनी बलखा सूची दानी और खुदा भी लेकिन अल्लाह ताला या अल्लाह ताला को कला चीज़ इंसान की Allah Ta'ala Allah Ta'ala yara la wujuda li jari wasf azab Allah Ta'ala sama khamafki Allah Ta'ala berbar ki mazmudin kama biama hadith insan ibadat hadith insan muamalat hadith insan akhlaqiyat dan hasil beramal ayat satu kali di Allah Taala makita dari dunia dari tayari dasar ibadat serta saja. Insan ibadat berbarabari pasdan kas berkabian ibadat में बराबरी मुआमलात में बराबरी अखलाकियात में हर बराबर इबादत ना तो सिर्फ जो तरबियत है इंसान इबादत के मुआमलात अखलाकियात और आसान वरना इस्लाम सिर्फ इबादत का आदत है इबादत का अहम सिद्दे है मुतबका इबादत हम कमजोरी दी मुआमलात हम कमजोरी दी अखलाकियात हमका ये मक्का दर्जा के थे हमका मक्का इबादत माने सुकून हमका मुजरा बड़ी पकड़ मुजरमान सुकून हमका मुजरा के दर्जे ayat हमका लफ्ज़ बाबती कौ और कलक या जिनका लफ्ज़ बाबती कौ लाहान जने सर कौ और कभी जने कौ आशान सिर्फ मुस्ताबादी यादेर कसान नासिदी जागई बाद हज वाला शहर इबादती सिर्फ मुस्ताबादी हज फरीज़ा आना अलग नासिद जुल्कुल कसान ने आगई बाद बाक़िदा हज फरज़ में बार मखदम बार बानी फरज़ एक नासिद कसरनी बाबा ने हज पर शबे बार नागेना की ना हदीस मुबारका जिक्र की करे इंसान बाने हज पर शी और दे हज करने की वाली हालत की वर्ष मेरे सलाम फरमाए ये की सही वर्ष मुसलमान है और कल हदीस मुबारक के आगे जमाल खत्मी जमाल मसैदी biar kita membantu usaha wasi, membantu tawad wasi, membantu khatam shi, yang begini. So kita adalah makita dan itu hari ini, nama bahasa saya bagus. Harapan disuruh, asalnya ugas, istijo bari, istijo bari terasa, tasaran, sabar. Dewa
غواړي سچته ما د سشي دي ما په کوم ځای درته کې هغه له خلکو ملګرتیا نه کړې هر طرف باندې ولې نظر خپل زندګۍ تمام زمي هغه دې سوچ کې راولي دا خیال وساتي دغه شان کې انسان هغه الله تبارک وتعالى روان دی هر انسان الله روان دی ولا تعالی فرمایي زما په توحید دی او دا غیره کې سوق یې دا غیره د یری د په اصل تعالی انسان کې دا غیره یری او دا لوی رضا روانه ده او دا غي صرف تذکرو باندې انسان ته کامیابی او عمل صرف عبادت ده عمل معاملات مثلا معاملات صفر معاملات کې زیرو رواني حکومت یو سیګران دي یا حکومت سره ګران حکومت یو ارزان دي دا خدای په کې دا ارزان شوی دا خدای نه وایي دا ارزان شوی هم ده دا هو د قرآن الکه چې کله ارزان دا ګران شو بیا د ګران خلاص چې ارزان شو اوس په تر ارزان خلاص معاملات کوئی دې تجارت کوئی دې د دې وجنه خدای حلال دی کته وی ګټه باندې او نقصان نه باندې سوتې لګي او سوتې معاملات څنګه رسول الله بالکل کړه حديث مالك راغلي التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا تاجر يعني صفات يوم ما الله يشتري ابدا پیغمبران او شهیدان او صالحان امانت دار او بل يشتري کم تاجر کی امانت ہے کم تاجر کی اگر اشتیار ہے سود کی مگو انسان ځان نه کمزین معاملات کی مگو حدودات او شرایط تکولی ځان بس بل دي کمزین شرایط کو پدې باندې بدوا سیس راځي کمرګری او سیوا او سویدا پکې دې ګرځي نشته یو ته دورا په پسې اوسه چې خراب شوی وي دا خبره ورته ګرو واسي ته کوی دې شي ګرځي دا ته نه شي دا واسي دا ته نه نه ابه حیران باندې ما یې پاګه راستګي ګرځي نشته دا صرف خاص څول ده سمرا دوی کې معاملات اکثر دموږه معاملات تقسمون باندې روان دي دموږه اکثر معاملات د دروغ باندې روان دي خیانت باندې روان دي یو کس یو شیش ته یاد دي دا سیدراګه اپ کا سید وته او هغه سید دی بیا ورته وای ټول دا هغه سید دی او هغه فارموله ده یا دا هغه کاپنی ګونتي بل کاپنی کول شوی ده استا په خیر دا واره دا خوشه دا وته نه کتاب دا هغه یو ده نو براس په تاسو کې ما شي دا راوړی بس هغه څه په خپل سید دی او هغه ده هغه علماء وایي ټول په فرق کې یو سی باندې لیکل شوی چې مېړه چینا دا چینا کې جوړ شوی یو مېړه چینا دا چینا کې جوړ شوی نه دی دا چینا په حکم جوړ شوی دا فرق دی دا چینا کې نه جوړ شوی فارموله دا چینا پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان ته چینا د اجازه پیدا شوی دی دا هغه دې باندې لیکل او هغه دې کارخانه په خالي دا اوس څنګه دا دا ټول موږ په معاملات کې وګورو معاملات صفائی دا انتهایی ضروری ده حضرت علی سے رحمۃ اللہ علیہ نے باندې مستقل کتاب لیکل دي معاملات صفائی انسان معاملات صفائی دا عبادت په اړه اثر معاملات صفائی او عبادت کې عبادت به هیڅ کله اثر عبادت کې به کوم ځای او باقاعده اسم ترقیحات دی راځي چې موږ کله وایو دا سړی خبرې دي جدید سوچ پکار دی جدید کې هم باقاعده شریعت شته او په قدیمو کې هم شریعت شته هر څه په باقاعده شریعت نه مخکې کوي ولذلك سبا کې بازار کې معاملات کېږي یا کارخانو کې معاملات کېږي یا د ملکونو معاملات کېږي ولذلك شریعت د دایره نه باش دی د دایره هیڅ نه باش دا د شریعت دایره په دنه سبا اجازه وي یو دی باندې بازاري خلک کوي بازاري خلک څه کوي او کوي کله بدن او خاص معاملات سره کول دا یو خاص دي
ابا قاعده مخه ته کې مدر کې وایي تمام دې سیس کې دوکړه اړوي دې کې دوکړه دې معاملات بلا معاملات اول سفر معاملات سفر کو ته کې نه ضروري په هر سیس کې باقاعده د انسان معاملات صفانوي دې څنګه پیغام دې کې حرام نه چې دې کې حرام او حرام دې دروان دې بس عبادت کوي اول خو د عبادت توفیق الله نه ورته او په عبادت توفیق په ملاو شي هغه عبادت قبليږي نه او په عبادت توفیق په الله ملاو شي اولاد چې پیدا کیږي او ټول ملاقات ټول اولاد السلام سر على کویه نوجوان نه فرمان تمام اولاد نه فرمان حکیم اخطار سے دا یو ډیر په بزرګ باندې شوی او ای اولاد چې نا فرمان کیږي دا حرام قران قران کې حرام اولاد باندې نا فرمان دغه د الله خلاف کې حرام خلاف اولاد استا کوم ډول خیرات معاملات سماوي لګونی نیوي دا باغی کې برکت یو باغی کې سکونی یو باغی کې اطمینان بعد الله تعالی فرمایي ولمن خاف مقام ربه هر څوک چې الله مخه تدریدون او الله مخه تدریدون څنګه مولانا حق سے رحمت الله علیه صبر لوی بزرګ او شیخ باندې شوی ټول دنیا کې نه کوته ولی نو کول کله چې وفات کېدو وصیت یو تمام ټول کتابونه تمام ټول سامان دا به باندې کړه کدا ما ته حق د دې وجه نه راوړیو دا د ورو مطابق دی او ولکه روپۍ هم ورسره داخلي ستاسو دور 1987 کې 2 لک روپۍ دا څومره حیثیت لري 2 لک روپۍ به دا هم داخلي کوي دغه کې دې شي ما دا ورو یو شی استعمال کړی او هغه ورته دا ورو ما ته 2 لک روپۍ هم داخلي کوي کتابونه او تمام سامان موټر والا اگر ته کوڅو ته وګڼه وای خدا زماني مطابق دا لکونو روپۍ دا ورو نه کوي هر څه دا ورو دا باندې سوچ کول پکار دي تم نبی ولی کامل هغه د مرګ په وخت کې خپل اساس هغه کوم دی نو دا ورو او کوم کې دا زمانه دي د خپل نبی باندې امام شافعي صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا د پاکستان مفتی اعظم باندې شوی دا ورو دی باندې ټول اسکار مفتی باندې شوی هغه زوی دی مفتی تقیسه اوی پاسخان کې ورته یو ګلاس مې با روزانه وړه هغه وی دا پای مسکې پای مې اوسکل اګلاس راته دا بار یو سا تیاراش بینما دې پای و اوسکل ګلاس مې راته کې دا ګلاس والا دا زما کمې دا بار کا تیاراش دی اور دې سبش هر ورځ پیدا عمل دې زما پتا دی باندې پېښ دې خبش ما ته کې دا ګلاس در باندې ودی بار یا ګټه نه اسه څنګه ګټه نه اسه ما سره خبرې کوا غب شپ لگاوا لیکن دا ګلاس بار کا امامي دې په دې زمانه ته خپکیږي زمانه ته دا ګلاس بار کا ول زمانه ما خپل مال لګړي ما ته وی نه بچي مسله دا چې ما یو وصیت نامه لیکلي باغی کې مې لیکلي دي زمانه کمره کې سدي زمان ابا په میراث کې تقسیمي اوس په زبر شمو دا ګلاس ته دې ځم په بعد دا په میراث کې تقسیمي یو دي ستا ګلاس ابا زما ګلاس الله ته وسلو یو ګلاس باندې واسه کله خپل ژوندۍ تاسو دا موږ څومره ژوندۍ کې حلال دي څومره معاملات حرام دي څومره شک والا مال دي څومره دروغ دي څومره رشوت او خیانت الا وقد بیا چې کوم ځای انسان ته ولګي ولمن خاف مقام ربه جنتان الله تبارک و تعالی او در سورۃ الرحمن کې د دې نعمتونو ذکر کړی شرط یې موږ نه کوو چې پسره ملالي کې پس ولمن خاف الله مخکې د خیرونه کوی دا خوف او دا کمی پړ کی الله تعالی